السلام علیکم دا پیچې بولان پښتو خبرونه سره زه سید رفیع الله. اول راسي وګورو د خبرونو د سر ټکي. د وفاقي کابینې غونډه وزیراعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ایجنډې په ټکو باندې غور او پرېکړې وکړل شوې. په سټاک مارکیټ کې په انډر انډیکس کې د 1000 څخه زیات پوینټونو د اضافې وروسته 1,02,315 باندې ټریډ روان دی. د وزیراعظم د یوت پروګرام چیرمن رانا مشهور احمد خان ویلي دي چې د کایا له چوکاټ څخه به ځوانان اختیارمند جوړوي. ساتندویه ځواکونه د بنو په سیمه جاني خیل کې د عملیاتو پر مهال 2 خوارج وژنې ته واستول. اوس تاسو وګورئ د خبرونو تفصیل. د وفاقي کابینې غونډه د وزیراعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ایجنډې په ټکو باندې غور او پرېکړې وکړل شوې. په غونډه کې د خبرو پر مهال وزیراعظم محمد شهباز شریف وویل چې د حکومت د خبرو لپاره غور او چاپیریال ورکړي. د پی ټي آی لخوا د کال 2024 د چور په هکله جوډیشل کمیشن غوښتنې بې بنسټ دي. غواړو چې خبرې اترې پر مخ روانې وساتل شي او د هېواد پرمختګ وکړي. د انساني ګریزي د مخنیوي په اړه وزیراعظم وویل چې د دغه ناوړه پیښو څخه د پاکستان پیژندګلوۍ ته تاوان رسېدلی دی. د انساني ګریزي د خاتمې لپاره هر ممکنه ګامونه اخلو. هغه وویل چې پاک افواج پاکستان بې ساري قرباني ورکوي. د ترهګرۍ له ختمولو څخه په هېواد کې د خوشحالۍ او پرمختګ امکان لري. ټول کام د خپلو شهیدانو قربانیانو پیرزوینې وړاندې کوو. د فتنه الخوارج مقابله کولو سره په خیبر پښتونخوا کې د میجر انزا اسرار او سپاهي نعیم شپږ خوارج تاترین ته په استولو سره شهادت ورتبې ته ورسېدل. نن په سټاک مارکیټ کې په زړه پورې چسپاندې ولیدل شوه. په 100 انډیکس کې د 1000 څخه زیات پوینټونو اضافې وروسته 1,02,315 باندې ټریډ روان و. تجربه کوونکو له کوله په سټاک مارکیټ کې د زبردست چسپاندې له سببه پیاوړتیا روانه ده. د کوم له وجې چې په معیشت باندې سرمایه‌کارانو باور زیات شوی دی. د وزیراعظم د یوت پروګرام چیرمن رانا مشهور احمد خان ویلي دي چې د کایا له چوکاټ څخه به ځوانان اختیارمند جوړو. تل پاته پرمختګ او سیمه ایزه د یووالي ته په وده ورکړل شي. هغه دولت مشرکه یوت الاینس په اعلامیه جاری کولو سره وویل چې د اعلامیې مطابق سیمه ایزه مرسته پیاوړتیا کول ګورننس پالیسي